سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ریاض احمد ستار یم. د مولانا صاحب څه بیان مې واورېدو، وایي جمعیت پسې مونږ نه کېږي او پوره ډیټیل یې ورکړي دي او عقایدو باندې ورله هم څه خبرې کړي دي. خو دا بیان د ده چې کوم ما واورېدو نو زه یې هم لږ کنفیوز کړم، پوه یې نه شوم ځکه چې زما ټاپک هم دی، زه نه پوهېږم. نو راځئ اول له سره دا واورئ او بیا زمونږ هم لږ رهنمایي وکړئ. جمعیت من حیث الجمعیت دا سوچه مشرکان دي او د دوی په چا پسې مونځ نه، د دوی ځان له مونځ نه کېږي، د دوی انفرادي مونځ نه کېږي. یاره مولانا صاحب زما د طبیعت خبره دې وکړنو، د دوی په جومات کې مونځ بالکل ټیک وې ان تر دې پورې چې په کعبه کې تن تاسې ټاپه د باندې مې ولګو چې سم دې کړو، بیا به معلومه شي چې تا ته زه د دلایلو انبار زه دې ته ډېر ټاپې ولګو، داسې ټاپه وویل داسې وسپړم او ستا زه د استمداد من القبور عقیده راوسپړم. یاره مولانا صاحب د امام خالد چې د سما او د هغوی د لیدلو عقیده ملګرو دغه ویډیو اگر چې د جمعیت خلاف ده صحیح ده، خو دلته ستاسو دا یقین پیدا نشي چې دی صرف په جمعیت پسې ویډیو کوي. نه، زمونږ مطلب صرف او صرف دی زما د ټاپک مطابق چې زه نه پوهېږم، نو که کومه پارټي وي صحیح ده، خو چې د هغوی یو کارکردګي غلطه وي یا د هغوی خلاف یو خبره غلطه وي، که هر رنګ وي، نو موږ به د هغې وضاحت غواړو صحیح ده. دا مولانا صاحب وایي چې په جمعیت پسې نه مونځ کېږي او د هغوی عقایدو په حوالې سره هم څه خبره وکړه، خو دا زه نه وایم ځکه چې زه خو په دې نه پوهېږم، زه خو یو عام انسان یم صحیح شو ده. خو د سوشل میډیا په ترو سره دغه د ملګرو سره شیر کول غواړم. امید دی چې زما پیغام به ځینې داسې ملګرو ته رسي چې هغه به په دغه باندې پوره عبور لري صحیح ده. په دغه عقایدو حوالې سره د مونځ کېدو یا نه کېدو په دغه حساب باندې چې په چا پسې مونځ کېږي، نو په دې باندې به هغوی پوره عبور لري، ځکه چې زمونږ په دغه باندې عبور نشته دی او نه په دغه باندې پوهېږو. خو په غرض یې د دې شیر کوو چې اصلاح وشي صحیح ده. نو که خلاف د جی یو آی نو د جی آی ملګري دي هم د اخلاقو په دایره کې دننه د خپل دلیل په بیس سره د کمنټ سیکشن کې خپل رای اظهار ضرور وکړي. که د پی ټی آی ملګري وي نو ویډیو دې هم شیر کړي او د پی ټی آی ملګري دې هم د خپل رای اظهار وکړي د دلیل په ترو سره. ملګرو مهرباني وکړئ یو بل ته غلط الفاظ د کمنټ سیکشن کې مه استعمالوئ، ځکه چې زموږ هر ویډیو به طور اصلاحي وي ټیک ده. نو غواړو چې اصلاح وشي. که په دغه باندې په دغه ټاپک باندې چاته څه عبور حاصل وي، د چا سره څه دلایل وي، نو مهرباني وکړئ موږ سره د کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ، ځکه چې کمنټ سیکشن په ترو سره زموږ رهنمایي کیږي او د دغه په ترو سره مونږ د دغه مسلې حل ته هم ځان رسولی شو. په دغه غرض مې در سره شیر کو او شاته چې کوم شیخ دی دغه شیخ په دې باندې ډېره خندا کوي، نه پوهېږو چې د چا پارټۍ سره تعلق لري او که نه سیاسي دی او که نه دی. نو دغه به دلته کې مونږ نه چیړو، ځکه چې کېدای شي دلته څه په دغه حساب باندې پوهې وي، خو زه نه یم پوهې ټیک ده. نو زه ځان پوهې کول غواړم. ملګرو په دغه حوالې سره ته ضرور د کمنټ په سیکشن کې د خپل رای اظهار وکړئ او ویډیو سره مخکې هم شیر کړئ چې پوره وضاحت وشي. تر بل ویډیو خپل ورور ریاض احمد سټار له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.